موږ د تاسو په تعاون چلوو موږ د کور ژوند د موږ زندګي ټولې د خلکو په تعاون باندې بنا ده د دغه وجه نه الحمدلله مازدیګر په هر ختم کې موږ هغه کسان د دعا کې نه دي ویل کړي چې څوک د مدرسې سره د علماو سره مشایخو سره مجاهدو سره تعاون کوي ځکه ټولې دیني ادارې د خلکو په تعاون بنا دي او نبی علیه السلام یې ملم یشکر الناس لم یشکر الله څوک چې د خلکو شکر نه کوي ادا هغه د الله تعالی شکر نشي ادا کولی دین وابسته یو سره علما عوام ته محتاج دي عوام علماو ته محتاج دي خو علما دینی تعاون نه دنیوي تعاون ته محتاج دي چې عوام دنیوي تعاون وکړي اما عوام علماو ته دینی تعاون ته محتاج دي دین هغه شی دی چې په قبر کې هم در سره ده د قیامت په ورځ هم در سره ده په جنت کې هم در سره ده دنیا ګټه په دغه دنیا کې ده د علماو احسان په موږ ډېر ده د موږ تر معاونت احسان نه خو که په دغه معاونت کې موږ او تاسې ورسره شریک شو چې دا دوی د علم کوم کار کوي بیرته دنیا په دین بدله شوه ځکه د هرې رتبې چښتن سره چې کومک وکړي په یوه ثواب کې د خدای ورسره کوي څوک چې روژه ته په روژه ماتې باندې خوراک ورکړي د پوره روژې ثواب خدای پاک په دا یو روژه ماتې ورکړي څوک چې مجاهد ته د جهاد لپاره تعاون ورسره وکړي خدای پاک ده ته په کور کې هغه ثواب ورکوي لکه مجاهد چې په هغه سختو تکلیفو په غرو په بمباریو کې کوم تکلیفونه تېرېږي هغو ته څومره ثواب خدای پاک ورکوي تا ته په دغه تعاون باندې درکوي څوک چې د علماو سره تعاون کوي هغه د علم په ټولو خدماتو کې په یوه ثوابو کې ورسره شریکېږي هر مقام چښتن سره چې څوک تعاون کوي په یوه عبادت کې الله ورسره شریکوي د دې دپاره چې علما د خدای رحمت ته ورثه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي رسول الله صلی الله علیه وسلم طالبانو ته چنده کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم غریبانو ته چنده کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم مجاهدینو ته چنده کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم د جماعت لپاره چنده کړي خو دغه دیني ادارې وې جماعت ته ترغیب ورکړي څوک به د خدای د رضا لپاره جماعت جوړ کړي چې الله یې په عوض کې جنت کې ځای ورکړي نفس جوړول هم نه جماعت هم ده ازادي یې څوک به دا جماعت په څنګ پورې ځکه واخلي چې وایي کې جماعت ته وقف کړي الله عوض کې جنت ورکړي حضرت عثمان ذی نورین رضی الله تعالی عنه په 15,000 روپۍ باندې 15,000 روپۍ باندې ځکه واخلي جماعت یې ورکړه زیر د جنت ورکړي خو د اوبو ضرورت د کورو جماعت نه د کورو د خلکو چکلو ته ضرورت ده يهودي کوی د اوبو خوږې دي نورې اوبو توروي دي هغه یې بې قیمته نه ورکوي نبي علیه السلام دا کوی به څوک په خپلو روپیو واخلي چې هغه وقف کړي عامو مسلمانانو ته الله یې په عوض کې جنت ورکړي حضرت عثمان ذی نورین رضی الله تعالی عنه یې په 15,000 روپۍ اخلي او عامو مسلمانانو ته وقف کړي جهاد کې مجاهدین تبوک ته روان دي او په کثیر تعداد روان دي نبی علیہ السلام ترغیب ورکړي څوک په دغه مجاهدینو سره نصرت وکړي چې الله عوض کې جنت ورکړي حضرت عثمان ذی نورین رضی الله تعالی عنه نسو اوکان 50 آسان ورته راولي او بیا 1000 دینار اشرفي ظاهر روایت کې خوشبخت سره ذکر کړي خو عیني تفسیر بخاری کې هغه نسو اوکان او 50 آسان ورته 1000 دینار د 300 روپۍ راوړي پیغمبر علیه السلام په لمن کې ورته وکړي پیغمبر علیه السلام رنګ د خوشحالۍ ځلېږي او یې حضرت عثمان ته هېڅ ضرورت نور نشته داسې کارنامه یې وکړه ټول عمر که نوره صدقه ونه کړي دغه یې بس ده الله عوض کې جنت ورکوي نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جومات لپاره چنده کړې اصحاب صفه یې طالبان وو غږ به وکړه چې دا مېلمانه د اسلام دي کور نه لري دلته قریبان نه لري دلته چې هغو ته ورشي څوک به دا مېلمه یو ځان سره کور ته بوځي دا طالبان مېلمانه د اسلام دي ځکه رسول الله ورته مېلمانه د اسلام ویلي دي اصحاب صفه طالبان وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او ویل چې دا د اسلام مېلمانه دي نو طالبان د ټولو مسلمانانو مشترک مېلمانه دي د اسلام مېلمانه دي اصحاب صفه ورته چنده کوي جومات ته چنده کوي یو وخت غریبان صحابه راغله یو ځای مې وفد چې رسول الله یې جامې وکتې جامې یې ډېرې زړې وې رنګونه یې تک ژیړ وو اثار د لوږې په کاره کېده نبي علیه السلام اعلان وکړه ولو صاع من تمر اخر راځي یو موټی خرما که چا په وس پوره یې م راوړئ یو لنګ د چا په وس پوره یې م راوړئ دا غریب د یو پړه د خوراکي او د جامو د شیانو نه جوړه شوه
چې رسول الله کړي دي دین په خاطر یې کړي دي علما به د دین په خاطر کوي او جائز ده اما شخصي د خپل کور دپاره سوال کول بې ضرورت هغه به حرام ده چې څوک بې ضرورت د خپل کور دپاره د خپل ځان دپاره سوالونه کوي دا په خپل مخ باندې نوکارې لګول دي غوښې د مخ شکول دي په ورځ د قیامت به یې د هغه د مخ هډوکي وتلي وي غوښې به یې توی وي نو نوره خبر نه ورته کوم مسلمانان چې هغه د دغه مدرسې سره د تعاون اراده لري په خپل اخلاص و محبت صفا نیت جوړ کړي چې د الله سره معامله ده نه محتمیم صاحب تاسو ته عوض درکوی شي نه ناظم صاحب تاسو ته عوض درکوی شي نه پیر و ملا تاسو ته عوض درکوی شي عوض به الله درکوي په چا احسان مه باروئ د الله احسان په ځان ومنئ چې تا ته دنیا درکړه